وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الناس يا خلقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا خلقوا اتقوا ربكم الذي تل دپارو يريگئی دا غربنا درب ستاس واغنا خلقكم من نفس واحدة چه پیدا کری تاسو دا یو نفس نچ آدم علیہ السلام دے وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا د بازی سید دی نفس نا زوجها جوړه دا غي چې حوا رضی الله تعالی عنها دا د آدم علیہ السلام د چپی پختین پیدا کړو. دا پیدا کېدل د جنت نه مخکې کرستو دو قول پکې دي. کعب الاحبار سے بوئی د جنت د داخل دلو نمخ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائیں پس تا دخول د جنتنا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء او خوارکڑی دی اللہ تعالی د دې دوالونا سړی ډیر او خزه هم خذو سره کثیرن ونوے دیتا من باب الاکتفا وی خواه اگا کثیرن چی ذکر شو نبی ادویم کثیرن تا ضرورت نشتا. واتقوا اللہ الذی اوڈار شید اللہ تعالی آغنا تساءلون به چی سوال کوي تاسو یو تر بل پنم داغی والارحام ویرے گئی د پریکولو د خپل ولینا ان الله بیشک الله تعالی کان دے علیکم رقیبا بیشک الله تعالی دے پتا سبحانه ساتون کے نو هیڅ کله تر نه غافل نشئ چې جزا بدر کوي او سزا بم درکای او یاد اعمال پختنه بدر نه کای. وآتوا اليتامى أموالهم ورک یتیمان ہوتا مالون ددوی. امام مقاتل و امام کلبی رحمہ اللہ فرمائے یو سڑیو د غطفان قبیلینا او د سره ډیر مالو خدا مال د دورارو اوراره یتیمو هر کله چې یتیم بالغ شو وراره نو د ترنه د مال مطالبه وکړه چې مال راکا تر ورته مال نه ورکاو. فیصله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراوړه ودایت نازل شو. هر کله چې د آیت تر وورېده زبردست خلقو وی اطعنا الله ورسوله بس منگ تابداریو تابداری کو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر ونعوذ باللہ من الحوب الكبیر اللہ نا پا اللہ سر پانا کو دا دیلوی گنانا چا اللہ پاک ورطا حوبا کبیرا ہوئی نو مال ورطا ورک. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن سوک چه اوس ساتلے شو د بخل د ځاننا او دغه سر واپس لک ده نو دې به جنت ته داخلي. یتیمم زبردست یتیم مکنه ترخو جنتی شو حضور ورتا زیر ورک. یتیم چې د مال واغستا ټول د الله تعالی په لار کې خرج کړ
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثبت الاجر وبقی الوزر، عجب کاروش، اجر ثابت شو گناہ پاتے دا. صحابو تی پختنه وکړه قربان په دې اجر خو پوه شي دوی خدا الله په لاره کې خرچ وکړه، نو خدا ګناه څنګه پاتې شو؟ بقي الوزر، نو چې دی د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي نو څنګه بقي الوزر؟ رسول الله مبارک فرمایل ثبت الاجر للغلام وبقي الوزر على والده، اجر چې دی د غلام د پاره ثابت شي او د دې ګناه په پلار پاتې ده، ځکه پلار د دې زکات نه دی ورکړی. الله فرمایي وآتوا الیتاما، ورکړئ یتیمانو ته اموالهم، مالونه د دوی، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث، مبدلوي حرام مال بالطيب په حلال مال باندې. ولا تاكلوا اموالهم، مخری مالونه د دوی، الى اموالکم، په داسې حال کې چې خلط وي او ګډ وي ستاسو مالونو سره، چل ملونه کې چې د یتیم مال د خپل مال سره یو ځای کې او به خوري. انه بشک د یتیم مال کان د حوبا کبیرا، دا ګناه لویه ده، دا لویه ګناه ده. وَإِنْ خِفْتُمْ کہ تاسو ڈارے گئی اللہ تقسطوا فی الیتاما، کہ تاسو با عدل ان کئی پا حق دا یتیمانو کی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پا نکاح کئی اگا چکم ستاسو خوخوی دا زنانونا. دا سی قیسہ وا چا کربا یتیم خزه پاتې شوه او ډېر مال به ورسره و، د پلار نه به ورته پاتې و، نو دوی به یو دوه کې حیران که دا یتیمه ښځه دا جلکۍ بل چاته ورکو په نکاح، خو مال ورسره ځي، او که په خپله په نکاح اخلو نو دا به نه خوښوله، ځکه یتیمه وه، یتیمې ته خلک سپک ګوري. نو الله تعالی چې دی دا آیت نازل کا وَإِنْ خِفْتُمْ که ڈارے گئی اللہ تقسطو چې انصاف با قائم نکئی فی الیتاما په حق د یتیمانو کې، چې د مال په وجه ورسره نکاحو کې بیا داغی حقوق و لحاظ نه ساتي، نو فانکحوا، بیا په نکاح واخلئ ما طاب لکم، من طاب لکم. پس خویلی ما استعمالیږي په غیر ذوی العقولو کې، من استعمالیږي په ذوی العقولو کې، خو د یو بل په ځای مستعملیږي. ښه، من طاب لکم، آغا زنانه چې ستاسو د پاره خوښې وي، چې آزاد وي او حلال وي او ستاسو وربانې خوښه راشي په یو وجه د وجوهنا، یو ښځه پیدا کړه حلالم و اصیلم و، نو یو وجه د وجوهنا ستاسو خوښه شوه، نو هغه بیا په نکاح واخلئ. یتیمې سره بیا نکاح مه کوئ. اوس مسله دا ده چې دلته ما راغی او په کار خو منو کنه، ما کې څه نکته ده چې الله استعمال کړه، ځکه ښځې ناقصات العقل دي کنه، نو ځکه د من په ځای ورته ما استعمال کړه. من النساء دا بیان د ما ده، د ښځو نه غیر د یتیمانو نه،
مسنا دو دوا و ثلاثا او درې درې و رباع او څلور 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 نو والکه دا سوچ مې دوا او څلور پنځه درې او دوا پنځه او څلور نه نو دا خو نه شوې دا اصل کې محاوره ده ښه محاوره ده خلق کوئی دو دو واخلا الکه دو دو تقسیم کا درې درې تقسیم کا څلور څلور تقسیم کا نو دې معنا دلته دا وو متصله او معنا د او منفصله سره ده آسان جواب دا ده وو متصله په معنا د او منفصله سره ده مسنا دو سره نکاح وکای دا دو دو چوایو دا دویم دو دا اول د پاره تاکید ده ښا مسنا او ثلاثا او رباع دو سره یا دریو سره یا څلور سره خدا دا اصل سړی د پاره او که غلامو نو ائمه ثلاثه وای د غلام د پاره صرف دو رواج امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام احمد رحمه الله او امام شافعی رحمه الله دا درې امامان وای د غلام د پاره دو دي امام مالک رحمه الله فرمائے غلام د پاره څلورم جائز دی دا جائز دی کچا پنځم په نکاح کړه نو سب کېږي څلور خوشوي ک پنځم چا په نکاح د ته حد ورکولې شي کنه امام زهری رحمه الله فرمائے حد به ورکولې شي نور علما وی ک علم ورسره نو ورته معلومات نو چې پنځم سره نکاح ناروا نو بیا به حد نشي ورکوله او که علم ورسره او چې دا حرام ده او بیم دا کار کاو نو بیا به حد ورکولی شي فَإِنْ خِفْتُمْ کتاسو ډارې گئی وویریدئ چې حق د دې زوجیت به قائم نه کوي الله تعدلو چې تاسو به عدل نه کوي د ښځو په منځ کې په نفقې یا په نوبت یا په نورو شیانو کې فواحدة نو یوه اصیلي سره نکاح وکئ نو بیا ډېرې ښځې مه کوئ زمونږ او ستاسو دور کې همداسې ده هېڅوک هم عدل نشي قایمولی الا ماشاء الله نو یو کافي ده او ښځې م خپلو منځونو کې وخت نه تېروئ جنګونه او لانجې کوي نو بیا یو خبره ده که د قضا چل زده کې نو بیا ډېرې ښځې وکړه نو قاضي به شي کور کې نو هر وخت به فیصلې کې نو قضا چل پکې ښه زده کېږي پوهېږي او بې تنخوا به قاضي راځي به کور ته او فیصلې به یو نه به بیان اوري او بل نه به بیان اوري او د دې میز کې به فیصلې کې او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا وکئ په هغه وینځو باندې چې مالک شوي دي ښی لاسونه ستاسو دلته به نکاح نه روباسي ښه نکاح ټکی به ځکه نه روباسي ځکه نکاح د وینځو سره روان نه وي ښه داسې ونه وایه او ما ملکت ایمانکم یا نکاح وکئ د هغه وینځو سره چې مالک شوي دي ښی لاسونه ستاسو دا بیا غلطه شي اکتفا وایه یا اکتفا وکئ وینځې سره خپلې وینځې سره نکاح ناروا ده اول به آزادی بیا به ورسره نکاح کوې یا به وینځه د بل چای
اللہ فرمائی ذالکا دا نکاح د یوی اصلی خزی سرا یا د ډیرو وینځو سرا اکتفا کول په ډیرو وینځو ادنا دا خنز دیدا دیتا اللہ تعولو چو ظلم انکڑی تاسو ظلم انکڑی او یو جانب تا مائل نشی تاسو بیا با مپورز دا قیامت کے دانیم طرف چدے دا سوزیدل ہیں دویم مانا عبداللہ ابن عباس سیب کئی ذالک ادنا دا یوی خزی سر نکاح نزدې د دیتا اللہ تعولو اللہ تکونو صاحب عیالن چه تاسو د ډیرو بچیو آلا نشئی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چاہتا چه اللہ تعالی د ذلت اراده ولري مال ورته کم کی او بچی ورته ډیر کی نو د چا بخولی نہیں د چا به واسکټ نه د چا به کالی نه او د نراتاو به نو کار خراب شي که نه خراب شي چې یوه ښځه نو خو بچیم کمی نو او چې ډېر ښځي بیا خو یې بچیم ډېرې بیا به سنبالېدل ګران شي وآتو النساء ورکوي ښځو لره صدقاتهن مہرون د دوی نحلا پا ورکڑا د خوشحالی سرا قضا در نوہر غواری نبس ورک داسی نا چی وروی غرزیں چی واخلا ار وقت لگیا یو خلد وراننی ولی دا سینه دا خواہ دا زلپ خوشحالی بانی با مہر ورک فَإِن طِبْنَ لَكُمْ کرازشو دا خزی عن شئین لکم شنا منہو لدی مہرنا نفسن پا خوشحالی دا نفس سرا تاورتا مہر ورک کنا لزر پینز زرا در تویزا سڑی دا یا 1000 روپی پا کی واپس وانا دا زلپ خوشحالی در کڑی نبیا خیر دے فکلو خوری دی لرا ہنی ان خوندور مریئن بے ضرارا بس بیا اس مشکل پکی نشت ولا تو صفحہ مور کئی قمقلانو تا صفحہ دری معنی دی خواہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائیں اول نمبر خزیں خزو تب روپی نور کے اغین بیزای خرچ کی گیو زیب معلوم نہیں او لو پر کی گی خواہ خزو سر چی روپی دی یا لو پرش اب یا دکانون بانی گرزیو او بنگڑی اچھائی او کالی اچھائی او دکانداران بم منی دا 10 روپو شے پا 6 روپی پی خرسائی ٹھیک ہے نو دا قمقلانی دی تا چی مال ورکی قدری ورسر نہیں بے خرچ کئی بے زایا دویم نمبر صفحان مراد یتیمان دی یتیمان یتیم چلا بالغ نہیں مال مور کوا او بے زای خرچ کی نو فیدہ ورتکل کئی درم صفحان مراد معشومان دی معشومانو تبم روپی نور کے خرابئی او بیکار کی سلورم قولم پکشتا مبذرین سوک چاہتا چی روپی ورکی او ٹولا خرچ کئی او لحاظ نکی ناغتم روپی مور کوا نمور کوئی قمقلان ہوتا صفحا قمقلان ہوتا اموالکم اللتی مالون استاسو آغا جعل اللہ لکم قیاما چکر زولی دے اللہ تعالیٰ تاسو دا پارا سبب دا گزاری سبب دا گزارے میور کوئی مال خشے دے کنا فقیری خدا کا مالداری خدا ایو مسئلہ دا دیکھ زمان سفیان ثوری سے اب قول خوخ
سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمائیں کان المال فیما مضا یکرہ، مال په تیره زمانہ کې بد ګڼلی شو. تیره زمانہ کې فقیری ډېره ښه وه او مسکینی ښه وه، او فقیر به ور سړی مسکین ډېره مزه یې کوله. ولکنه الآن ترس المؤمن، لیکن اوس مال د مؤمن ډال دی. او چې مال د سره نه وي د مولوي صاحب خلک بیا سپک درته ګوري. مولا سره چې ښه موټر نه وي، ښه موبایل نه وي، ښه ساعت نه وي، ښه کالي نه وي، څوکې مسله اوري نه. چې خیرن پټکې اغوستی او شنېدلی واسکټ او شکېدلې کالي او زاړه بوټان او زوړ سیکل د خاورو نه ډک چې وروستو جنګلی هم نه وي او روانېدلو کې غاږ هم کوي، چنګه چنګ هم کوي. او دا راشي چاته مسله کوي مني څوک ځا خپل کار کوه. او چې عالمي موټر کې ورته راشي او توله دې برابر ای مسله مني که نه مني؟ مسله مني. نو دې زمانه کې وی مال ښه دی. ذکر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب دادا چې فقیری کفر شي. ګوره فقیر کله د الله تعالی نه ګیلی شروع کیو هغه د ایمان نه پکې خلاص شي. دیو جن عبداللہ ابن مبارک سے بوائی وی قسم دے که منگ سر مال نوے، وی دا وقت بادشاہانو برانا دسمال جوڑ کڑے وے، مخونے وی رابانے وچاول او عزت بمونکو. نو مولی سے اب دمر مال پکاری خواہ چی سڑے قرضدار ہے نہیں یو، او دا کور ضرورتی پورا کیږي دعا، او بیا د علماو د پاره یو موټرم پکاري. دې زمانہ کې ښه موبایل دي، ښه موبایل هم پکار دی، یو زبردست مکتبم پکار ده، او چې گزاره دې ورسره کیږي. څوک چې د دین خدمت کوي که نه هغه نه مالداره کیږي. ښه علماو لیکلي دي علما دوه قسمه دي، یو بلا پسی دی وقت یې رای بس منځ ورکوي او جمع ورکوي او نور زی، نور کتاب میتاب نه اخلي، نه کتاب سره شوقي، هغه مالداره کیږي ځکه هغه ضرورت نشته. نو یو داسې عالم دی چې هغه د دین او د اسلام خدمت کوي، چې د اسلام او د دین خدمت کوي، هغه نه مالداره کیږي که ارسمره ډېرې روپۍ هم ورسره یو 500 کروڑو ډالرو مکتبه پکار نو دومره روپۍ کم دي. او بیا دا خو د دین خدمت کوي نو یو غټه مدرسه هم ورته پکار، یو غټه مدرسه د هغې خرچه. بیا به مولوي صاحب د خلکو فیصلې کوي او فتوی ته به خلک بوزي نو موټر ورته پکار. کله کله به لري خلک بوزي نو هلیکاپټر ولا پکار. طیاره چې ورسره نه نو دا به نور ملکونو کې فیصله څنګه کوي؟ اسې وړوکې هلیکاپټر به ځان ته وایي. کله کله د وطن نه نو باندې فیصلو ته وځي نو غټ طیاره ولا پکار. نو طیاره خو کوټه کې نه کینی، نو میدان هوایي ولا پکار ده. نو مالداره کیږي نه، او چې د دین خدمت نه کوي نو خو زر مالداره کیږي. نو که ستا ضرورت نه وي که نه ښه نو ځکه علماو باندې زکات جایز دی او روا دی. خو هغه عالم چې د دین خدمت کوي زمونږ غوندې بیکاره نه وي چې صحیح خدمت کوي او شپه ورځې ورته کار ویلی نو هغه ته بیا د کتابونو ضرورت وي. نن سبا کتابونه دومره ګران دي مولوي صاحب، یو کتاب یو 1 لاکھ روپۍ دی.
اغله د خیسته مکتبې ضرورت ته، اغله چې د ځای ضرورت ته، هغه ته ملمانه راځي د خرچې ضرورت ته، هغه به خلک فتوی راوړي نو هغې ضرورت، بیا نه مالداره کېږي مولوي صاحب. ښه نو بهترین مصرف د زکات دا علما او طالبان دي. ښه بهترین دا دی. فقیران مصرف دی خو دومره بهترین نه چې څومره طالبان او علما دي. دا فقیران هم دي او د دین خدمت هم کوي. عالم او فقیر ته چې زکات طالب ته زکات ورکي هغه به پې دوه کاره وکړي. څه باندې به ډوډۍ ځان ته وایي، کالي به ځان ته وکړي. دغه ډوډۍ خو طاقت لري که نه، دا طاقت به د کتاب په کتلو استعمال کړي. څومره مسلې چې ستا د ډوډۍ د خوراک نه بعد زده کړې او بل ته وښودې، زکات ورکوونکي ستا پکې پوره اجر دی. زکات خو هم سړی ورکوي. دویم نمبر کار دا دی چې کتاب به واخلي، چې د دین خدمت کوي، هغه په بل شي روپۍ نه لګوي. ښه هغه کتاب اخلي، هغه به کتاب پې واخلي. مولوي صاحب دا کتاب چې څوک هم ګوري او دا عالم او مسلې ته زده کوي، څومره خلکو چې پې عمل وکړه او سلسله روانه وه، زکات ورکوونکیا ستا پکې اجر او ثواب. ښه پوهېږي که نه پوهېږي؟ دا مالدار خلک چې دي نوم پسې ګرځي. طالبان علماو ته چې ورکې دي کې خو دومره ډېر نوم نه وي، ریا او سمعت پکې نه وي، نو ځکه ډېره مینه دې خوا نه وي. صحیح مصرف دا دی، روپۍ داسې ځای کې لګوئ چې آینده کې درته پکار شي، چې هغه روپیو نه د دهقان دانه جوړه کوي، خښوئ یې چې هغه بیا زرغون شي او هغې نه میوې جوړې شي. زه یو پروګرام ته لاړم، ښه دستاربندي وه، زما هم پکې تقریر کوم، یو بل ملګری و هغه هم تقریر کوم، نوم به یې درته نه الم، تاسو یې پېژنئ. نو بیا چې دستاربندي کېدل هغه ماشومانو ته م پټکي تړل، نو د یو کس ته 1000 روپۍ ورکړي. ما ورته وی مولوي صاحب دا څه کوې؟ وی دا کرم. مې څنګه کري؟ وی چې دا ماشومانو ته 1000 روپۍ ورنکم، نو دا پروګرام والا بیا خو ما ته دومره روپۍ نه راکوي، بیا به یو 15,000 راکړي چې ځه. نو دا 40 ماشومان دي، یو 1000 روپۍ چې ورکم 40,000 روپۍ شو. نو دی ما ته څنګه 40,000 هم نه راکوي؟ وایي به چې 40,000 خو دغه ماشومانو ته ورکړي. او رښتیا هم داسې وه چې هغه راوتو، هغه ته 2 لک روپۍ که 100 روپۍ ورکړي. کله کله به روپۍ کري. ښه څه به کوې؟ نو زکات خو اسم خلک ورکوي، خو زکات وکرئ، هسې خو مې هم ورکوي. دا وکرئ چې درته میوې ونیسي. نو کرلې څه دي؟ طالبانو ته ورکوي، علماو ته، هر چاته نه چې څوک د دین خدمت کوي او خواري کوي، درس کوي، کتاب به پې والي، کالي به وکړي او خوراک به پې والي. دا ټول ستاسو دپاره هغه میوې نیسي او قیامته پورې به مو سلسله روانه وي. ښه دا ورزقوهم فیها، روزی ورکوي دوی لرا، دی قمقلانو لرا، فیها په دې مال کې د خوراک شیونه ورته راوړئ. وکسوهم جامې ورکوي دوی ته، وقولو لهم وایي دوی ته قولا معروفا، نیک او خوږه او پسته او معقوله وینا. څو مې پکې ووې؟ 4 ټکي مې پکې زیات کړ. خوږه، نیکا، پستا، معقوله. دا 4 خبرې چې را جمع کې دین قول معروف جوړیږي. ښه خبره پوه شوې؟ دا وابتلوا الیتاما، ازمایښتو کوي او ازموئ یتیمان
حتی تر دې پوری اذا بلغوا النکاح چې کله ورسیږي حد نکاح تمانا بالغان شي او د دوی مال تاسو سره فادفعوا الیهم اموالهم فان آنستم منهم رشدا کم اومند تاسو د دوینا رشدن او خیارتیا پا معاملاتو کی او د مال پا ساتن کی پوشو چی دا یتیم اس بالغ دے او خیار دے فادفعوا الیهم اموالهم اس پار دوی تمالون دوی ولا تاکلوها او د یتیم د مال کافلا د یتیم مال کفالت چکے تا توایا ولا تاکلوها مخرد مال لرا اسرافن پجلتی سرا اسرافن مخری تاسو دے مال د یتیمانو لرا اسرافن زائد عن الحاجت دسیوا د ضرورت نه زیات مال د یتیم نخری و بدارن او پجلتی سره مخک د حاجتنا مسئلہ دا ده چې یو سړی د یتیم د مال کفالت کوي او خدمت کوي نو د یتیم د مال نه مزدوری اغستی شي کنه اغستی شي د ضرورت موافق د مزدوری تی وای اوس الله فرمای یتیم چې د یتیم مال د سره ده او تی خدمت کوي د ضرورت نه زیات پیسې تی وا نخلی دیتا اسراف وای یا دلا ضرورت پیخ نه دے مخ کی تیا خلی دیتا بیدار وای دا کار مکوا این یکبرو دا کار دی دا پارکے دا وجد یرد دینا چه دا بغٹ شو بالغ بشی بیا برانا مال والی ومن کان غنین او سوک چه مالداری او ضرورت نلری دا یتیم مال خوڑلو تا فلیستعفف نزان دیو ساتی دی یتیمانو د مالونونا ومن کان فقیرا او سوچ فقیرو نفلیاکل ادخنی بالمعروف سم د دستور سرا پا قدر د اجرت دا عمل ددو سمر چی مزدوری کرنی دا اما غن بے اخری فیضا دفاتم الیم اموالهم اللہ فرمائی کلمو چور اس پار دوی تمالون دوی فاشهدوا علیہم نو شاہدانو نسی پا دوی بانے لقطع النزاع چی بیا دا سر بیا لانجی نکی خواہ دا بل دا شاہدانو مخ کے بمال ورکی وکفا باللہ حسیبا کافی دے اللہ تعالی حسیبا حساب کا ان کے پدا سے حال کے چخہ حساب کا ان کے دے و جزاور کا ان کے دے للرجال نصیب مما ترک الوالدان یو صحابی دے اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی دے وفات شو یو خز پریخوا نمی دے ام کحتا رضی اللہ تعالی عنہ او دری لرگان پریخ دی اوس ابن ثابت الانصاری دو دتر زامنو دو د تر زامنیو او هغوی ته وصیت هم کړه یو نوم سوید ده او د بل نوم عرفجه ده نو د دې اوس ابن ثابت الانصاری مال واغست او نه خزه ته پکې سوار کړه او نه د لورګانو ته ځکه چې د جاهلیت د زمانه رسم داو چې خزو ته به میراث نه ورکاو ماشومانو ته به نه ورکاو او اگر کدا وړو کې ماشوم بنر والے نو هغه نرانو ته به میراث ورکاو چې کم بغټو او ویلې به هغه څوک د میراث حقدار نه ده تر څو پورې چې د په اس د پاسه جنگ نشي کولای اس د پارا د پاسه جنگ نشي کولای چې جنگ نه کوي غلې موږ نه ورکو دا کار چې تر زامن وک
دا ام کحته رضی اللہ تعالی عنہ دا اوس رضی اللہ تعالی عنہ بی بی وا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تناو ورتوی قربان ان اوس ابن ثابت مات اوس ابن ثابت وفات وترک علی بنات لرگان ما تپریخ میں وانا امرات زخو خزیمہ ولیس لی ما انفق علیہن دس مال نلرم چیز پدی لرگانو خرچ کم وقد ترک ابوه مالا حسنا او پلار خو ډیر مال پریخ نو دا آیت نازل شو چې دا کار مکوئ للرجال اشتده د پار د سړیو نصیب حصہ مما داغ مال لا ترک الوالدان چې پریدي مور او پلار والاقربون خپلوان وللنساء اشتده د پار د خزو نصیب حصہ برخا مما داغنا ترک الوالدان چې پریدي مور او پلار والاقربون خپلوان مما قل منه او کثر داغ مبلغنا داغ میراثنا که کم وی داغینا او که ډیر وی نصیبا مفروضا برخا مقرر کړی شوی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى اس مولوی سیم مسئلے د میراث شروع شوه دیزه کې لنډې مسئلې چې د قرآن کریم په دی آیاتونو کې دي نو ولس مسئلې دي د نهیرې نشي اول نمبر مسئله دا چې سړیم برخه لري په میراث کې او خزم برخه لري په میراث کې دا مو وی اوس دویم نمبر مسئله کله چې میراث تقسیمیږي او میراث کې خو ټول وارثان راځي نو بعض خپلوان پکې داسې راشي چې هغوی په میراث کې حق نه کېږي خو په دې تمه راغلي چې موږ ته به حق راکړي خو میراث کې ورته حق ونه رسېده هغوی سره به څه کېږي نو د مړي مال دوه قسمه دی یو ته مال منقوله وای او یو ته غیر منقوله وای مال غیر منقوله کې به هیڅ شی نه ورکوي کم مال چې منقول دی نقل کېږي کولرې شوې بسترې شوې کاسې او پیالې شوې موټر سایکل او موټر شو نو په دې مال منقوله کې به په رضا د وارثانو دغه خپلوان چې راغلي دي خو دوی د میراث نه محروم دي څه تحفه به ورکړي او ښه خبره به ورته وکړي داسې وینا به ورته وکړي چې قینت یې پرې راشي چې خفه نه شئ تاسو یقینا د دې مړي خپلوان یئ خو لږ لرې ستاسو د ده په دې مال کې حصه نه کېده خو چونکې خپلوان یئ او دې ځای ته راغلي یئ نو که اوس تش ځئ نو خفه کېږئ نو دغه مال منقوله کې دا یو تحفه ځان سره واخلئ والا که ته دا یو کولر والا ځه یخې اوبه به پکې چښې والا که ته ورسره ډېر مخلص وي دا باسیکل ته بوځه والا که دا یو بستره ستا ورشه دا سلنډر والا دا د ګیس والا نو دوی چې د ځای د تقسیم د میراث نه ځي نو ډېر به خفه نه او خوشحاله به ځکه د دین مسله دې م ورته وکړه او لږه تحفه دې م ورکړه زده مو شو دا دوه مسلې دریم نمبر مسله دا ده چې وارثان درې قسمه دي یو ته ذوی الفروض وایي دویم ته عصبات وایي دریم ته ذوی الارحام وایي ذوی الفروض هغه وارثانو ته وایي چې قرآن کریم نومونه مغستی دي او حصه هم ورته مقرر کړی هغه 12 نفره دي څلور سړي دي او 8 ښځې دي دویم نمبر عصبات دي
عصبات هغه ته وایي چې قرآن کریم حصه ښودلې ده خو نومونه یې نه دي اخیستي. هغه څلور ډلې دي. یو جزء المیت، د مړي زامن، نوسیان، کړوسیان، کودیان، پردیان، اپریدیان. داسې ورپسې ځه. دویم نمبر ډله اصل المیت، د مړي پلار، د پلار پلار، د پلار پلار ورپسې ځه. دریم نمبر فرع الاب، ورور، وراره، د وراره بچه، داسې ځه ورپسې. څلورم نمبر فرع الجد، تره، د تره بچه، داغه بچه، داغه بچه. نو ذوی الفروض تباول حصہ ورکوي ښه، ځکه قرآن کریم ورته حصہ ورکړی ده، بیان را روان ده. کومه حصہ چې د ذوی الفروض نه پاتې شوه یا ذوی الفروض نو، نو بیا حقدار عصبات دي. عصبات څلور ډلې دي او علی ترتیب دي. ګوره اول د مړي زوی او د زوی زوی او داسې ورپسې ځه. دا ډله چې وي که نه نو بلې ډلې ته حق نه رسېږي. ګوره که دا ډله نه وه نو بیا اصل المیت، پلار او د پلار پلار، داسې ځه. چې دا ډله وه باقي دوو ته نه رسېږي. که دا نه وه نو فرع الاب، ورور او وراره ورپسې ځه. که دا ډله وه نو څلورمې ته نه رسېږي. نو تره او د تره زوی، دا بیا څلورم نمبر. که دا نه و بیا ذوی الارحام دی، هغه بیا اوږد بحث دی. ذهن کې مو خبره کېناست. نو دریم نمبر مسله دا ده چې د عصباتو حصہ الله تعالی بیانوي. للذکر مثل حظ الانثیین، نر ته به دوه حصې ورکوي او ښځې ته به یوه حصه. ښه، څلورم نمبر مسله دا بیانوي چې د یتیمانو مال به نه خوري. څوک چې د یتیمانو مال خوري دا داسې دی لکه په خېټه کې چې اور اچوي، خپل حق سره به کار لري. پنځم نمبر مسله که صرف ښځې پاتې شوې په میراث کې، د هغې به څه حکم یې؟ نو دوه ثلثه دي. ښه، سړی مړ شو، دوه لورګانې دي، درې لورګانې، نو دوه ثلثه به ورکړي. شپږم نمبر مسله که د مړي یوه لور پاتې شوه نو بیا که ډېرې لورګانې وې نو دغه مسله ده، او که یوه لور وه. اووم نمبر مسله د مړي مور او پلار ته به څه ورکوي. اتم نمبر مسله که د مړي اولاد نه و نو بیا مور او پلار د پاره څه دي. نهم نمبر که د مړي ورونه. لسم نمبر میراث به تقسیمیږي پس ته وصیت نه. یولسم نمبر سړي ته د ښځې په مال کې څومره حصه ده؟ نو نیمه. دولسم نمبر که د ښځې اولاد نو بیا سړي ته څومره. دیارلسم نمبر ښځې ته څومره حصه ده د سړي په مال کې که اولاد نو د سړي. او څوارلسم نمبر که د سړي اولاد وو نو ښځې ته بیا څومره حصه ده. پنځلسم که د سړی کلاله و مړی، نی بچي و نی پلار، بیا به څه کېږي. شپاړسم نمبر که دا ورونه د یو او د دوو نه زیات و. ولسم نمبر مړی به وصیت کوي خو ضرر به په دې سره چاته نه رسوي. دا علی ترتیب را روان دي. ښه، نو یو مسله مو زده کړه چې سړی مړ شي، سړي ته به حصه ورکوي او ښځې ته. دویم نمبر وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، چې کله حاضر شي ځای د تقسیم ته، اولو القربا، خاوندان د خپل ولی خو وارثان نه دي، والیتام او یتیمان چې وارثان نه وي،
والمساکین مسکینان چې وارثان نه په میراث کې ورته حق نه رسی نفرزقوهم بخششی ورکوي دوی لرا منه د دغه مال منقولنا منقول مال کې ورته حصہ ورکوي وقولوا لهم قولا معروفا وای دوی د پاره وینا خوږه پستا نیکا معقولا چې تسلی پې وشي کنه ګوره که فکر مو کړی یو مسله ده د خلکو په دماغ کار نه کوي یو سړی دی 4 زامنې دي څومره 4 زامن سړی ژوندی دی 4 زامنو کې یو زوی مړ شو د پلار په ژوند کې او د دې مړ زوی بچی پاتې شو چې د دې سړي نوسي کېږي او دا نیکه یې وروستو مړ شو کله چې نیکه مړ شو نو 3 زامن یې ژوندي وو او د مړ زوی دا زامن یې پاتې وو چې د مړي نوسي کېږي اوس چې مال تقسیمه د دې نوسو پکې حق شته کنه نه ولې زامن شته کنه د سړي چې مال تقسیمیږي نو په زامنو به تقسیمیږي په نوسو به نه تقسیمیږي ها دا کم زوی چې ژوندی دی مال به دته ورکوي که د زامنو ته زامنو ته به ورکوي که دته د دې ژوندي بچي زامنو ته ولې مال نه ورکوي ځکه چې د مړي ته نږدې وارث ته که نه زامن نو سی خو لرې دي نو ډېر خلکو دا څنګه مسله ده دا همدغسې مسله ده که نه نږدې چې وي اقرب چې دی دا حاجب دی د پاره دا بعد که نه اوس دغه نوسي چې پاتې شو او دوی ته مالو نه رسېده د نیکه په مال کې ښه د پلار په مال کې خو ورته حصه رسېږي که پلار یې کم مال ګټلی و خو دی د هغه د زامنو خو د نیکه په مال کې ورته نه رسېږي نو دې نوسو سره به څه کوې نو په دې آیت به عمل کوې مال منقوله کې به ورته حصه ورکړي ورته یې عبدالرحمانه ستا پلار خو ستا د نیکه نه مخکې مړو تاسو سره خو او نیکه مو ځمکه هم پرېښې ده دا موټر دی موټر سایکل دی دا شیونه هم پرېښي تاسو ته ګوره عیسی په ځمکه کې نه رسېږي او دا آیت به ورته ووایې او دا د اسلام او د دین حکم دی نو زه دا موټر واخله الله پاک به درته پکې ډېر برکتونه واچوي او د اسلام او د دین په دې مسلې عمل وکړه نو بس به خوشحاله شي دې طریقه ده ښه راځه وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ودې ویریږي د یتیمانو په ضایع کېدلو کې الَّذِينَ هغه خلک لو ترکوا من خلفهم که پرېږدي د رستو نه ذریة اولاد خپل ضعافا کمزوري بدنا او عقلا خافوا علیهم چې ویریږي دوی په هغې باندې الله فرمای اوس خو د بل یتیم تا ته پاتې شي د بل یتیم درته پاتې شي ته دا د بل یتیم پرېږده یو بل فکر وکړه که ستا بچي پاتې شي کمزوري بدنن او عقلن کمزوري شي او څوک مال خوري او زیاتی ورسره کوي نو خفه کېږي که نه خفه کېږي اوس چې د بل سړي یتیم پاتې دی اقصې په بل باندې مو دردېږه او هغه سره ښه معامله وکړه هغه هم د چا بچي دي که نه فلیتقوا الله او دې ډار شي د الله تعالی نه په معامله د یتیمانو کې ولیقولوا قولا سدیدا او وینا دیو کې دوی ته وینا
قولا سدیدا خبر سما و خوگا چی خفگان لری کی سرشی لری کی خفگان ما تا گو رہی قول سدید چانتا ہوئی صد یسدو بندولو تا ہوئی منگو تاسو دغی کی وینی دی نحوہ کی کنا صد مسد فاعل صد مسد فلانی شی یو جملین یو رکن حذف شي او ته د هغې قایم مقام ودرې هغې ته صد مسد وایي قول سدید دې ته وایي ښه کوم ځای کې چې نقصان شوی ته داسې خبره وکړې چې هغه نقصان ځای ډک کړې او برابر یې کړې او هغه چې کوم شی ترې لرې شوی دی د هغې چې کومه فایده خلکو ته وه چې هغه سه کار ستا دا خبره موکي دې ته قول سدید وایي او که ته چاته خبره وکړې سمه خو نقصان یې وکړو نور دم کار خراب دا قول حق دی خو قول سدید نه دی ګوره او موږ او تاسو ته حکم څه دی بل ځای کې راځي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا څنګه قول دی وقولوا قولا سدیدا تاسو قول سدید وکئ څه وکئ قول سدید دا زمونږ استاد پښتانه وایي که نه حق وینا بکم ولکه حق وینا ځای کې مطلوبه نه ده قول سدید بکئ داسې خبره وکړه چې نقصان ډک کې کوم نقصان چې شوی چې هغه ډک کې او د دې نقصان په وجه باندې کم ضرر راغلی دی چې هغه لرې کې خو چې ستا خبره نور ضررونه پیدا کوي دا خو بیا قول سدید نه دی خاص کر علماو دپاره قول سدید پکار دی ځکه زمونږ او ستاسو منصب هغه د وینا دی داسې نه چې تاوان وکړي ان الذين بشک خلق یاکلون اموال الیتاما چې خوري مالونه د یتیمانو ظلما بظلم سرا بید شرعی اذن انما بشکا یاکلون اچي او خوري فی بطونهم پخیټو خپلو کې نارا اسباب دور وسيصلون سعیرا زرد چې داخل بشي دوی زرد چې داخل بشي دوی اور سخت او سوزون کتا یوصیکم الله فی اولادکم دا د سورۃ النساء دویم نمبر رکو شروع کی ربط اخکارا دیکھا مخ کے بیان د میراث شو دلته اوس بیان د تقسیم د میراث ته دلته حصے بیانېږي یوصیکم الله حکم محکم حکم کوي تاسو الله تعالی فی اولادکم فی حق اولادکم په حق د بچی استاسو کی په حق د بچی استاسو کی حکم دا دی للذکر مثل حظ الانثیین کله چې تاسو مړه شئ نو بیا شته دی د پاره د نارینا ستاسو د اولادنا په میراث کې په مثل د برخې د دوو ښځو سړي ته به څومره ورکوي دوه حصې او ښځې ته یوه حصه ولې زیاتی خو نه دی نه زیاتی نه دی مولوي صاحب د سړي خرچه ډېره ده که نه سړی به جهاد کوي نو اس بنالي توره بناخلي زغر بناخلي زغره توپک بناخلي ډال بناخلي جهاد کې به خرچه نه کوي کوي به سړی به جومات ته ځي نو جومات به جوړی نه چنده به پکې نه اچوي پیسو ته ضرورت دی سړی به ښځه کوي واده به کوي نو د ښځې خرچه په چا ده په سړي واړه واړه بچي به خرچه په چا ده په سړي ځین کې مو خبره کېناست نو د سړي خرچه ډېره ده که نه مولوي صاحب نو ځکه سړي ته دوه حصې دي او د ښځې خرچه شته نه نشته
چې د پلار په کور کې ښځه واده نه وي ټوله خرچه په پلار ده او چې واده شي نو ټوله خرچه په میړه ده نو دا په روپیو څه کوي روپیو ته ضرورت شته نه نو بیا دا یوه حصه ولې ورکوئ چې روپیو ته ضرورت هم نشته نو یوه حصه باندې به دی څه کوي ښځې ته چې یوه حصه په میراث کې ورسېږي واله که څه به پې کوي زه درته معلوم دی دوا به پې کوي کله چې مریضه شي که نه بیا به په دې دوا اخلي دا مسله ده چې ښځه مریضه شوه د مریضۍ خرچه په میړه نه ده ګوره ولې دا چې دا مریضه شوه نو دا د دې خپله غلطي ده که نه دا چې په لار روانه وه او روغورځېده پښه ماته شوه ولې وروغورځېده سمه تله نه که نه سمه چې تله وې نو پښه نه لګېدله دا خو د دې خپل ذاتي لانجه ده اما خوراک شکاک کور جامې نو دا غیر اختیاري شیونه دي ښه د دې نه خو بغیر ژوند نه تېرېږي او چې پښه ځان ته ماته کړه نو خپله یې ماته کړه که نو خرچه به هم خپله کوي نو د دوا روپۍ په میړه نشته ښه دا خرچه په همدې ده دا یوه حصه موږ ځکه ورکړې ده دا به ځان سره بټوه کې وساتي چې کله مریضېږي دوا به پې اخلي ذهن کې مو خبره کېناسته و یو خبره یاد ساتئ هغه دا یو د ښځې مریضول دي یو د ښځې مریضېدل دي یو سړی ښځه په خپله مریضه کي سړی مریض کی کوتک راوالی او غرب به پښه ورته ماته کی او لاس ورته مات کی دا تیره زمانه کې به خلکو کول اوس خو ته څه ورته ووایې چې سم دي کی پوهېږې پاکستان کې ما وظیفه راغونډوله ښه د ښځې او د میړه جنګ شو ښځه ډېره پهلوانه وه ماښام کې ښځې ورته وي سړیه ځه زه کور ته ځکه نه بیا دې توله خرابومه او دا کوڅه ده او لاره ده شور مه کوه سړي وی نه والله که دې پرېږده ښځې ورته وي ځه که نه نه تله سړی نه تلو بدماشي کوله یاره چې یو کوتک یې ورپسې راواغستو چې د څه شي به او چې ویې وه په دې پښه که نه بس پښه یې ورته ماته کړه بیا ډېر وخت غریب مریض و بیا ما د پښې نه مړ شو بس مړی که نو داسې خطرناکه ښځه باندې چې واورې چې غورځی دی او را غورځی دی دا ډېر پهلوانانې دي ګوره نو تا چې مریضه کړه مولوي صاحب تا بیا به خرچه ورکې ګوره پاکستان کې یو ځای کې زاخیلو کې یو سړي دوه ښځې کړې او ښځې خو جنګونه کوي نو دا چې کومه زړه ښځه وه نو دی په چاړه وواله سړي او کلمې ترې راویستې بعضې خلک ډېر ظالمان دي او ژمی او دا ښځه بیا د کور نه یې باندې راویسته نو ټوله شپه یخه د کلمې باندې یوه وینې ترې روانه او دی په دې یې باندې وخت تېر کړی بیا سبا ورونه راغلي نو دا خورې بوتلې وه او په هغې باندې پیسې لګولې وې 100 لکه روپۍ بیا ترې لانجه جوړه شوه مفتیانو علما ورته وې د مریضۍ روپۍ دا په میړه نشته او ورونو ترې روپۍ غوښتې چې دا خو نو ما ته فیصله راغله وایي چې دا خو د شریعت او د دین ما یې والکه یو ښځې مریضېدل دي یو مریضول دي دا خو تا مریضه کړه که نه په چاړه دي وواله او یې باندې دې روغورځوله د دې به خود تاوان ورکې دا خو لا ښځه ده چې پردي سړي سره داسې کار وکې نو تاوان به نه ورکې تاوان خو به ورکې که نه یو بل سړی چې مریض شي نو دوا یې پتا شته نه خو چې تا ووهه لاس دې پې مات که خپه دې نو تاوان یې پتا شته که نه دا ته غلط کار کوې ماوې مسله نه یې پوه شوی نو د ښځې مریضېدل دا یې خپله غلطي ده ښه په کار دا دی چې ځان مریض نه کړي او چې مریض یې که غلط ژوند دې تېر کړي وروستو بیا درته وایم انشاءالله
دا مریضی دار چا خپل غلطی ده نو بیا دغه یوه سمو چې ورکړې ده که نه دا به دی ساتلی نو مریضۍ کې دوا موا به پې والي. زمونږ او ستاسو زمانه کې مونږ او تاسو ښځو باندې خرچې کوو او دواګانې ورته اخلو. دا ښه کار کوو که بد کار کوو؟ ښه کار کوو. د هغې وجه دا ده چې مونږ او تاسو ښځو نه داسې خدمت اخلو چې دا یې په مونږ باندې زمونږ ور باندې حق نشته. ځایونه پې جارو کوو، لوښي پې وینځو او کالي پې صفا کوو، نو دوا به هم ورته اخلي که نه. ښه پوهېږي که نه پوهېږي؟ تا ته چې کاسې پاکوي په دې یخ ژمي کې نو خود به په لاسونو باندې درد کېږي که نه، نو بس ستا په خدمت کې مریضه شوه، نو چې هغه د سره دا احسان کوي نو دا به تم کې. ښه راځه للذکر مثل حظ الانثیین، د پاره د نارینه شته دی، د پاره د نارینه په مثل د میراث د حصې د برخې د دوو ښځو. مولوي صاحب امریکا کې یو ډاکټر و، ښه هغه وی زما د یو امریکني ډاکټر سره بار وخت بحث مو په دې کې و، راته وی چې ستاسو اسلام کې څه کمال دی؟ ما وی زما اسلام کې دا کمال دی کوم ځای کې چې ساینس او کمپیوټر ودرېږي نو اسلام هغه مسله حل کوي. څو پورې چې کمپیوټر کار کوي اسلام یې څه کوي؟ هسې وایي کار روان دی. نو هغه امریکني ډاکټر راته ووی چې داسې وخت به راشي چې زمونږ کمپیوټر کار پرېږدي، ویلې را به شي نو ته به اسلام کې جواب پیدا کړي. ما ویاو هلته وی دا قانون دی چې د ښځې اولاد کېږي نو شفاخانې ته یې بوځي. څنګه شفاخانه کې داخل کی نو بیا ورته لاس کې یو پټ اچوي او چې ماشوم پیدا شي بیا هغسې پټ هغه ماشوم ته اچوي. بیا دا ماشومان خپل ځای ته وړي، هلته خو ډېر ماشومان نو بیا د هرې ښځې د ماشوم معلومات به د هغه پټې نه کېږي. یو ځل داسې وشوه چې یو دوه ښځې راغله او دا چا چې پټ اچوله دغه سړی په دې خپل دفتر کې او کونټر کې نه و. د دې ماشومان پیدا شو نو دومره وخت خو نه و چې انتظار یې کړی وی. دا دواړه ماشومان یې بوتله، خو یو ښځه وه او یو نر و، یو جلکی و یو هلک. کله چې هغه مشین نه راوویسته او برابر شو بیا معلومات نه کېده چې دا جلکی د کمې ښځې ده او هلک د کمې ښځې ده. بس کمپیوټر کار پرېښو. هغه امریکنی ډاکټر راپسې راغی چې و مسلمانه اوس دې وخت راغی تا ووی چې کوم ځای کې کمپیوټر کار پرېږدي او ساینس هلته به د اسلام کار شروع کوي، نو راشه اوس دا مسله حل کړه. دا ماشومه د چا ده او ماشوم د چا ده؟ وایي ما ورته وی اسلام حل کړی ده خو ضرور نه ده چې ما ته دې یاد وي. نو وی ما مصر ته ټلیفون وکړ، جامع ازهر مدرسې ته، هلته ښه هوښیار علما دي او دا مشکل مې ورته ووی. وی راته وی چې موږ به درته یو آیت ووایو للذکر مثل حظ الانثیین. د نر د پاره دوه حصې دي، د نر د پاره د دوو ښځو حصه ورکول کېږي. نور خو په خپله ډاکټر یې پوهېږي، بس ما وی چې دماغو مې کار وکړو. وشوه امریکني ډاکټر ته مې مسله حل شو. څنګه حل شوه؟ ما وی د یو ښځې نه به م شودې راواله او بل نه به م راواله او چک به کم کې چې ویټامینز دوچندو دا د هلک مور ده، کم کې چې یو چندو دا د جلکۍ مور ده. وی د دواړو نه م شودې راواغستې او په لیباټرۍ مو چک کړې. یو شودو کې ویټامینز او طاقت دوچندو او یو کې یو چندو. ما وی دا دوچند چې ده دا د هلک مور ده او دا یو چند چې ده دا د جلکۍ مور ده. ځکه الله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین. راته وی یقینا اسلام زبردست دین دی. کم ځای کې چې ساینس او کمپیوټر کار پرېږدي هغه ځای نه بیا اسلام شروع شي.
ذهن کې خبره کېناست راځه فإن كن نسان راځه نو چې یو سړی مړ شي او بچی پاتې شي نارینه او زنانه دواړه نو مولوي صاحب میراث به ورته څنګه تقسیمې نر ته به 2 حصې ورکې او ښځې ته یوه حصه یو سړی مړ دی یوې لور پاتې ده یوې زوی پاتې دی مال به څو حصې کېږي وایه 3 2 به بچی ته ورکې یو بچا ته ورکې لور ته مسله آسانه شو فإن كن نسان کو اولاد د دې مړي صرف زنانوي بغیر د سړیونه فوق سنتين خود دواو نه پورتا د دواو نه څه یعنی دواو یا د دواو نه پورتا بیا بس چل کے فلهن ثلث ما ترک نو دا غي د پارا 2 ثلث دی د هغه مال نه چې مړی پریخی د مړی مال بدري سي کې سوی سی به کې 3 نو په 300 کې هر حصے ته ثلث وای نو په 300 کې به بیا 2 ورکي مثلا یو سړی مړ شو او 2 لورګان یا 3 پریخوي نو مال به سوی سي کې 3 نو شپږ حصې دې کړې مثلا صحیح شوه یا د 3 کړې داسې ووایه نو 2 حصې به چې 2 ثلث دي یو پکې یو ثلث دی که نه 3 کې څو ثلث دي 3 کې څو دي 3 هر یو جدا جدا ثلث دی نو 2 ثلث به لورګانو ته ورکړي یو به پاتې شي یو باقی وارثانو باندې تقسیم کی ذوی الفروض نه چې پاتې شي عصباتو ته ځي ذوی الفروض دي وان كانت واحده فلها النصف او کدا لور یوا وا سړی مړ شي یوه لورې پرېښوه فلها النصف نو د دې لور د پاره بیا نیم مال د پلار دی نیم مال ولې ورکې ولې للذکر مثل حظ الانثیین نه دی والکه چې سړی مړ شي او یو زوی پرېږدي یو بچي ته د پلار په مال کې څومره مال ټول څومره دی ټول چې یو لور پاتې شوه نو نیم به ورکې نو ټول د دې نیم دو چند نه دی ولیابویه دا خو د بچیو مالو ولیابویه او د پار د مور او پلار د دې مړي څومره مال به ورکې لكل واحد منهما دا هر واحد د دې دواړو د پاره السدس شپږمه برخه ده مما دغه مال لا ترکه چې دې مړي پرېښی وي ان کان له ولد که د مړي اولادو سړی مړ شو مور او پلار هم ترې پاتې شو بچي د بچو مسله خو مو واورېده که نو چې بچي د مړي وي نو مور او پلار ته به څومره ورکې شپږمه نو فإن لم یکن له ولد او که د دې مړي اولاد نه و وورثه ابواه میراث وړو د مور او پلار نو بیا به څه چل کې فلأمه الثلث نو د مور د پاره درېمه ده او باقي ټوله د پلار ده سړی مړ شه بچي نه لري او صرف مور او پلار دي مال به 3 حصې کې یوه حصه به مور ته ورکې 2 حصې به چا ته نو للذکر مثل حظ الانثیین باندې عمل نشه دا قاعده ده فإن کان له اخوة اوس که د دې مړي د پاره ورونو نو فلأمه السدس نو د مور د پاره شپږمه ده دا ورونه مولوي صاحب د ترو مچ شو ترو مچ پیژنې که نه خپل هم ترویه ونه خوړې خو موږ باندې هم خرابې کړې ذهن کې خبره کېناست یو مسله به درته وکړم په خوراک کې چې مچ وغورځېږي څه به ورسره کوو
سم به غوپکی بیا به مچ وغورځئ بیا به یې خورې دا ګرم که یخ دا ګوره یخ چې د نیر نشي ګوره یخ خوراک کې چې دا کار وشي نو غوپه به کې او مچ به ترې وغورځئ بیا یې خوره او که چیکې وغورځېدو بیا به یې نه خورې ګوره موږ سره یو ملګری و چیکې مچ وغورځېدو ورې نه یې کړو مې څه کوې دا مچ دې غورځوم او مې مسکه د خدای بنده په حدیث عمل کوم هغه یخ طعام دی هغه ګرم طعام نه دی هغه څه دی هغه یخ طعام دی ښه شهزاده مولوي صاحب دی الله تعالی وبخي دا د ادریس شیخ صاحب نیکه او ما لیدلی زه یو استاد سره ومه هغه استاد سره وړه دوره کوله چارسده کې هغه قصه وکړه وی مفتی محمد شفیع رحمه الله مریضو او شفاخانه کې او اسپتال کې زی پوښتنې ته ورغلم هیڅوک یې نه پرېښوده ملاقات خو چې خبر شو چې شهزاده مولوي صاحب ویل را دې شي وی چې ورغلم تورې چای راته راوغوښتې چې راویې غوښتې او پیاله یې راته ډکه کړه مچ پکې وغورځېده وی ما داسې ټېله ورکړه راته وی ټېلې مه ورکوه هغه په یخ طعام کې دی ګرم طعام کې به طعام غورځئ ځکه دې کې خو پوخ شي که نه دې کې څه شي نو دا خو د دې مچ شوروا شوه دا به بیا نه خورئ ذهن کې مو خبره کېناسته خلک وایي مچ ورانی کړی وی ځکه دا لاسونه مروړي که نه او که ته ورانی وکړې ته به هم د مچ غوندې لاسونه مروړې دا خبره صحیح ده که غلطه ده غلطه ده صحیح نه ده حیات الحیوان کې راغلی دي چې دا عالم چې دی دا دنیا چې ګورئ دا د ګردونو نه ډکه ده که شک هم وي چې کله د بام کې سوری وي که نه او دې سوري ته دا سوری راښکته شوی د هغې مخې ته ګردونه تاویږي که نه داسې دا ټول ځای ترې ډک دی د انسان دا سترګې لمدې دي د دې ګردونو د شړلو دپاره الله دلته جاروګانې لګولې دي ته باڼه وایي او بې اختیاره مونږ او تاسو خورو چې ګردونه را نږدې کېږي دې کې مقناطیسي پروګرام دی کمپیوټري په خپله دا باڼه پیږي چې شی را نږدې شو پړک ورکړي قسم دی که دا یو باڼه نه وی مونږ او تاسو به خوراک کړی وی شکاک به مو کړی وی بازار نه به مو سودا راوړی به ټوله ورځ به همدا دا کول الله پاک داسې مهربانه د دې یو باڼو د نعمت قدر نشو ادا کولی دا باڼه د مچ نشته مچ باڼه نه لري نو چې باڼه نه لري نو ګردونه خو شړل غواړي که نه دا پروګرام دی د دې لاسونو نه کوي نو چې کله کینی یا روان شي دا دواړه لاسونه مخې ته کې او تاوی را تاوی دا ګردونه پې شړي ورانی نه دی کړی راځه دلته مولوي صاحب یو سړی چې مړ شي او مولوي صاحب زامن یې نه او پلار او مور یې پاتې شي او د دې مړي ورونه هم نه نو مور ته به درېیمه ورکړي او پلار ته دوه حصې یعنې مال به درې حصې کړي ټیک شو اوس که د دې مړي ورونه وو او مور او پلار یې مو ورونو ته حصه رسېږي که نه ولې اوس مې درته ونه وي چې ورونه خو درېیم نمبر کې دي که نه دې ته فرع الاب وایي تر څو پورې چې اصل المیت وي نه فرع الاب ته رسېږي نه نو د مور او پلار په موجودګۍ کې ورونو ته حصه نه رسېږي خو که د مړي ورونه وو نو د مور حصه کمی د درېیمې نه شپږمې ته دې ته حجم نقصان وایي که دا ورونه نه وی څومره وو حصه درېیمه او چې اوس شته اوس څومره ده اوس شپږمه ډېره ده که درېیمه ډېره درېیمه ډېره ده ګوره شپږو حصو کې درېیمه کمه یوه څو دي دوه او شپږمه پکې یوه ده نو شپږمه وړه نه ده دې ته حجم نقصان وایي
نو دا ورونه چې دي دا د ترو مچان دي، دوی ته میسه نه رسېدله خو مور ته هم نقصان ورساو. ذهن کې مخ یو حجب حرمان دی، یو حجب نقصان دی. دا حجب نقصان دی، ښه نقصان یې ور ورساو، نور دوی میسه وانغسته. دا مال به تقسیمیږي من بعد وصیت، پس دا ادا کولو د وصیت نه. اول به د مړي په وصیت عمل کوي، یوصي بها چې وصیت وکړي په دې سره دا مړی، او دینین یا پس د قرض نه. ما ته ګورئ چې سړی وفات شي او وصیت یې کړی او قرضدار یې او مال یې پرېښی، اول به قرض ادا کوي که اول به په وصیت عمل کوي؟ اول به قرض ادا کوي. دلته الله تعالی قرض وروستو کو او وصیت یې مخکې کو. دا ولې؟ د دوو وجو نه. یو مولوي صاحب د دې وجه نه، بلکې دریو وجو نه. یو وجه دا ده چې د قرض مطالب شته که نه، مطالبه کوي که نه کوي؟ هغه یې در نه غواړي. او د وصیت مطالب شته نه. مړي وصیت وکړي بچیانو چې مړ شم زما درې مې مال باندې به جومات جوړ کړئ، مدرسه کې به یې ورکوئ، جومات کې به یې ورکوئ. نو اوس مدرسې والا خو تا پسې نه راځي چې پلار دې مړ دی او شا به روپۍ راکړه، خو قرضدار یې خو راځي که نه. نو قرضدار د قرض دپاره طلب کوونکی شته خو د وصیت دپاره نشته. نو ډېر خلک په وصیت عمل ونه کي او په قرض عمل وکي. نو الله مخکې که چې دا ګورې مهم شی دی، دا د نه هیر نشي. دویم نمبر وجه هغه دا ځکه چې د فقیرانو حاجت ډېري که نه. فقیر خو همدې ته ناست دی چې څوک به راته وصیت وکړي، څوک به راته صدقه راکړي، او قرضدار یې دومره حاجتمند نه وي، بس د هغه حق دی بس وربه کي ورته. نو د فقیر حاجتونه ډېر دي. دریم نمبر د وصیت وقوع ډېره ده که نه په نسبت د قرض. ډېر کم خلک قرضداری کوي خو وصیت خلک ډېر کوي، ځکه هر سړي سره د آخرت غم دی چې آخرت مې خرابه نشي. نو ځکه مقدم که. ښه آباؤکم الله فرمایي فپلاران ستاسو، و ابناؤکم بچی ستاسو، لا تدرون تاسو نه پوهیږئ ایهم اقربو چې کم یو په دې کې ډېر نږدې دی لکم تاسو دپاره نفعا د جهاد د نفع نه فریضة من الله، دا برخې فرض کړی شوي دي او مقرر کړی شوي دي د جانبه د الله نه. ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما حکیما. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اے سړیو که ستاسو ښځې مړې شوې نو تاسو دپاره نیم مال هغه دی چې پرېښې وي ستاسو بیبیانو. یو سړی دی او ښځه یې مړه شوه، سړی دی ښځه یې مړه شوه. نو سړي ته میړه ته د ښځې په مال کې څومره معیسه ده؟ نو دوه حالته دي، که د دې ښځې بچي وو، که د دې میړه نه وي، که د بل نه وي، نو بیا سړي ته څلورمه ده. او که د ښځې بچي نه وو نو بیا څومره ده؟ بیا نیم مال دی. څومره دی؟ ولکم تاسو دپاره ای میړونو نصف ما نیم هغه مال دی ترک ازواجکم چې پرېښې وي بیبیانو ستاسو، ان لم یکن لهن ولد که نه وي د دې ښځو دپاره بچیان، که ستا نه وي که د بل نه وي، د ښځې بچی یادوي. ښه فإن کان لهن ولد که د دې ښځې دپاره بچي و، که ستا نه و یا د بل نه و، نو فلکم الربع نو ستاسو دپاره څلورمه حصه ده مما د هغې نه ترکنه چې دا ښځې پرېښي وي من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصي بها او دین. ولهن الربع د ښځو دپاره څلورمه حصه ده مما د هغې مال نه ترکتم چې تاسو پرېښئ. که سړی مړ شي او ښځه پاتې شي، سړی مړ شي او څه شي؟ ښځه پاتې شي، نو ښځې ته د میړه په مال کې څومره مال دی؟ نو دوه حالت دي، که د میړه بچي وو، که د دې ښځې نه وي، که د بل نه وي، نو څومره ده؟ اتمه. څومره ده؟ اتمه.
او که بچی نو بیا څومره ده څلورمه ولې څلورمه د نیمې ډبل د دوی سی دي که نه څلورمه د نیمې څومره ده دو چنده که نه نو للذکر مثل حظ الانثیین نشو یا لکه ښځه مړه شوه او مال یې پرېښو مال به څلور حصې کې چې اولاد یې نه وي څومره به کې نه سړی مړ شو څه شو سړی مړ شو ښځه یې پرېښوه او د سړي اولاد نه مال به څو حصې کې څلور نو په دې کې څلورمه حصه د ښځې ده څومره ده مسئلې ته ګورئ که ښځه مړه شوه اولاد یې نه و سړي ته څومره ده نیمه نیمه په څلورو کې څو حصې دي دوه نو ډبل نه شو نو للذکر مثل حظ الانثیین هغې عمل راغی که نه اوس بیا درته وایم ښځه مړه شوه خو اولاد شته یا د دې سړي نه یا د بل نه سړي ته د ښځې په مال کې څومره حصه ده څلورمه څومره ده په اتو کې څلورمه څومره ده نیمه نه شوه یا لکه کله نیمه شوه اتو کې څلورمه څو راځي ښځه مړه ده اولاد شته سړي ته مال ورکو صحیح شوه نو د ښځې مال مو په اتو تقسیم کړه څو باندې سړي ته به څومره ورکو څلورمه څلورمه حصه په اتو کې څو حصو دانې دي دوه نو دوه به ورکړي دی څلورمه ده که راځه اوس سړی مړ شو او اولاد شته او د سړي مال مو څو حصې که اته نو ښځې ته څومره ده پکې اتمه پکې څو دانې دي یو سړي ته څو په دې حالت کې دوه او ښځې ته یوه نو للذکر مثل حظ الانثیین نشو هغې عمل شکل راځه ولهن ربع او د ښځو دپاره څلورمه حصه ده مما د هغې مال نه ترکتم چې تاسو پرېښئ ای سړیو ان لم یکن لکم ولد که نه وي تاسو دپاره بچی که د دې ښځې نه وي یا د بل نه فإن کان لکم ولدن که ستاسو دپاره بچی و که د دې ښځې نه و یا د بل نه و فلهن ثمنو نو بیا د دې ښځو دپاره اتمه حصه ده څومره ده اتمه مما د هغې نه ترکتم چې تاسو پرېښئ بیا به اتمه ورکړه یا لکه چې یو سړی مړ شي او یوه ښځه او اولاد یي یوې ښځې ته څومره ده اتمه که نه او که دوه ښځې وي درې وي څلور وي بیا به څه کېږي دا اتمه به د دوی په منځ کې تقسیمیږي بیا ذهن کې مو خبره کېناسته اتمه به د دوی په منځ کې څه کېږي تقسیمیږي که نه که یو سړي واده وکړه څلور ودونه یې وکړه د یوې ښځې نه بچي دي درېونه نه او سړی مړ شو اوس به څه کېږي اوس به هم اتمه څلور واړو ښځو منځ کې تقسیمیږي ځکه چې دا بچي د دې سړي په کار دي که د دې ښځې نه که د بل نه نو د دې یوې ښځې نه خو یې دي او نورو نه نشته نو هغوی دپاره هم همدغه اتمه ده یو اتمه به د دوی په منځ کې څه کېږي دا تقسیمیږي من بعد وصیة توصون بها او دین وإن کان رجل که و یو سړی دی مولوي صاحب او مال هم لري یورث کلالتن میراث یې وړی شوه میراث یې وړی شو راځه او کلالتن کلاله دا کانه چې دی اسم او خبر دواړه غواړي که نه غواړي افعال ناقصه دي که نه اسم مرفوعه خبر منصوبه غواړي که نه نو دا رجل یورثو رجلن به موصوف کې یورثو جمله به ورته صفت کې دا به اسم د کانه شي او کلالتن دا به ورته خبر د کانه کې
خبر د کانه خو منصوب ای کن نو کو دا سړی چې میراث وړی شو کلالتن کلالو کلالا غي چاته وای چې نه بچی لري او نه پلار لري ملا ولد له ولا والد موږ تاسو ته میراث وایو پښتو کې پښتانه میراث هغه چاته وای چې بچی نه اگر کپلاری شریعت کې میراث هغه چاته وای چې نه بچی لري او نه پلار لري نو که یو سړی میراثو سړی دی او امراتن یا خزدا میراثا ولهو اخن او د دې سړی د پاره یا د دې خزې د پاره د دې کلاله د پاره اخن ورورو د مور د طرف نه هغې ته خیافي وی او اختن یا خور و د مور د طرف نه پیږي که نه پیږي ما ته ګورئ ورونه او خویندې څو قسمه دي درې څو قسمه دي درې یو داسې چې پلار او مور دواړو کې شریکي پلار او مور هغې ته حقیقي وایي دویم نمبر چې پلار کې شریکی مور کې نه مورګانې جدا دي او پلار یې څه دی یو دی هغې ته اعیاني وایي دریم نمبر چې مور کې شریکی خو پلار کې نه مور د دواړو یو ده خو پلار یې سره جدا دی هغې ته اخیافي وایي نو چې یو سړی میراثي او اخیافی ورور اولری یعنی مور طرف نه یا اخیافی خور اولری نو هغه ته د په مال کې څومره حصه ده شپږمه څومره ده ځکه چې د مور حصه وړي که نه د مور حصه شپږمه نه وه والکه موږ چې مسله کړې وه مخکې چې یو سړی مړ شي ورور لري مور ته څومره ده شپږمه دلته دا ورور او خورې د مور حصه دې ته رسیږي نو ورور تم شپږمه ده چې د مور د طرف نه او خور تم شپږمه ده چې د مور د طرف نه دلته ګوره مسله د للذکر مثل حظ الانثیین نشته دا د نیر نشي ګوره دلته مسله د چا نشته ځکه چې دې ته اولاد الام وایي دې ته د مور حصه رسیږي د مور په دې حالت کې شپږمه نه وه نو چې اوس مور نشته کلاله دی نو د مور حصه به دې ورور له ورکړي نو که ورور وي او که خوري د نر او د ښځې پکې فرق نشته نو بیا د هر واحد د دې دواړو دپاره سدس دی او مذکر او مؤنث پکې برابر دی اوس مزین کې خبره کېناسي دا کم صورتو چې ورور اخیافي او خور او که ورور اعیانیو یا حقیقیو بیا څومره حصه ده نیمه که نه بیا څومره ده بیا به ورته نیمه ورکوې راځه فإن كانوا أكثر من ذلك که د دې میراث سړي دا ورونه او خویندې چې د مور د طرف نه دي د یو نه زیاتو نه فهم شرکاء فی الثلث دا بیا شریکان دي په درېیمه حصه کې من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار داسې حال کې به وصیت کوي چې نور خلکو ته ضرر نه نور خلکو ته ضرر په دو صورتو کې رسیږي یو دا ده چې وصیت د درېیمې نه واړی څوک چې مړ کېږي د ده حق په درېیمه حصه کې دی درېیمه حصه کې به وصیت کوي درېیمې حصې نه چې زیات وصیت وکړي نو دا خو وارثانو ته ضرر دی که نه دی دویم نمبر چې وارث ته وصیت وکړي هغه چا ته وصیت وکړي چې هغه په میراث کې حق دی او ده ورته په وصیت کې حصه مقرر کړه نو دې نورو ته ضرر ونه رسو نو دا دو صورتونه دا کار به نه کوي وصیتا من الله دا کلک حکم دی دا الله د طرف نه یو دریم صورت هم شته وصیت مضره هغه دا دی مولوي صاحب چې وصیت په قرض وکړي بچیانو د فلانی را باندې قرض دی ورک خو د هغه ور باندې قرض نه
نو دام وارثانو ته ضرر شک نشو نو دام غلط دی دا کلک حکم دے دا اللہ دا طرفنا وصیت کوي تاسو ته اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی علیم حلیم تلک حدود اللہ دا دا اللہ تعالی حدود دی دا وصیت من اللہ کی وصیت مفعول مطلق رکھا تقدیر بورترو باسے دا جلالین یوصیکم اللہ وصیتا من اللہ یا وصیتا حکم کئی در تا اللہ تعالی محکم حکم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ چاچی تابیداری دا اللہ اکڑ دا اللہ دا پیغمبر یدخلہ داخل بکی دلرا جنات جنتونو تا تجری چروان بی من تحت النار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ چاچی نا فرمانی دا اللہ اکڑا دا اللہ دا پیغمبر ویتعد حدودہ او تجاوز او تیرے اوکو دا اللہ دا حدودنا یدخلہ نارا داخل بکی دلرا وورتا خالدن فیا ہمیشہ بوی دے پدے اور کے ولہو عذاب مہین دد پر عذاب سپکا ان کے دے واللاتی یاتین الفاحشہ ربط ما قبل سرخ کارا دے مخ کے بیان دا اجازت دا نکاو شو نکاو کئی دلتا اس بیان دا ممانعت دا نکاح دے او بیان دا محرمات دا نکاح دے کم کم شیون دربان حرام دی اللہ فرمائی واللاتی اوغا میڑوخی خزی یاتین الفاحشتا چراتگو کی بے حیائیتا زناتا من نسائکم دا خزستا سنا زنا اکڑا یو خزی نفستشدو علیہن شاہدان اغاڑی پدوی بانے نران بئی بالغان بئی سڑی بوی سو شرطو نشو پینزو مسلمانان بئی اصیل بئی نران بئی بالغان بئی ایسا بوی دا ټول پدے منکم کے پراتا دی خزی چی زنا اکڑا او میڑے وہ من نسائکم را گئے نو سلور شاہدانو غواڑے نفین شہیدو کدے سلور شاہدانو شاہدی ورکڑا پا زنا چه منگولی دی دوارو زنا اکڑا او دا سے مولی دا لکا سلائی چه رجڑ مکی نفام سکو ہن فی البیوت نو بن کے دوی لرا پکورونو کی کوٹو کے واچوائی حتی یتوفاہن الموت تردی پوری چه وفات کی دوی لرا مرک چمڑی شو ملتا او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگرزی اللہ تعالی دوی دا پارا کم لارا نو لارا راغ لکنا حکم دا رجم راغے قضی زنا اکڑا پسلور شاہدانو زنا ثابت شوا او میڑے وہ نو رجم کی گی با سورة النور کرا روان دے در تویم بیا او که وعدے نو کڑے بیا بدوری دے زنا تلتا سنا فآزوہما دا خزو حکم خموری دا سڑیو دا پارا دا دے نو ضرر و رسوی دی دوالو تا پس پیڑو ہوا ہیں او مخورتا تور کہیں او وی گرزوی دی کلی کی چی بیا دا سکارو نکی کل چی دا آیت نادل شو او یجعل اللہ لہن سبیلا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خضو عنی مانے اغلار انہی سے او انہی سے قبول کئی لارا فقد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ اور تلارا پیدا کرا اغدادا چیزوان صلاح دا او کنی کلی نبی نو باسی زکر دا خز زناکارا دا چی دا کلی نیو باسی نور دم کار خراب کا کلم رازا او دا بل واللزان یاتیانها منکم دا لواتت یادائی چی سڑے زناو کی دا بل سڑی سرا دے دلوتی دا پارا خو سر دا موافقت دا حاکم نا حاکم با دا سر موافقت کہیں یا بے پتی گبانی اولی یا با سپیو تے اغرزیں یا بے اوبو کے اغرزیں
یا پہ دیوال را خطا کی خبر پوش یو لے مفسر تیر شوی لاہور کی احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اگا فرمائی وی د لوطی نه الله تعالی دومره خفه دی چې د سره د سزا یې نه ده مقرر کړی سزا یې ورته نه ده ویلې چې ورکې کړه دومره تې الله تعالی خفه دی نو د دپاره تعزیر دی ښه احادیثو کې څلور قسمه سزاګانې راغلي دي تیږو باندې ویشتل سپیو ته غورځول اوبو کې غورځول دیوال پې را نړول او د دیوال لاندې بندول نو دا وقت حاکم بگوری چې کومه مناسبه سزای چې نور خلق ته عبرت والی پاغي به عمل کی واللذان یاتیان منکم فآذوهما فإن تابا کدوړو توبه وکړه واصلحا دوړو خپل عمل صحیح کو فاعرضوا عنهما اے حاکمانو د دوی نه اعراض وکئ څنګه وکئ ان الله کان توابا رحیما انما التوبه یقینا توبه قبل ول علی الله فالله بانی للذین د پاره د خلقو دی یعملون السوء چې عمل د بدی کوي بجهالتن په ناپوهۍ او په ضد سره ناپوه دي نه پیږي امام قتاده رحمه الله فرمائے کم یو مسلمان چې ګناه کوي نو دا په جهالت ها که عمدن کوي او که خطا نه کوي دا د ناپوهی ده کده پوی وي نو د بدا سے کار نه کو چې د اسلام سره دا پټا کار ده امام مجاہد صاحب وای ہر انسان چې گناہ کوي نو د جاہل ده یا مراد د دې کې ګردے د ختمي دي جگر د ختم ده بیا توبه کار نه کوي ښا دا چې په گناہ قادر او توبه کې نو بیا صحیح ده ښا رازا حتی اذا حضر تر دې پورې چې حاضر شي احدهم الموت یو د دوی ته علامات د مرګ قال بیا وی انی تبت الان بشک ما توبه کړه اوس الله فرمایي وللذین یموتون نشي قبل ته توبه داخل کو چمړ کیږي وهم کفار حال دا چې دا کافرانی د کفر په حالت کې چمړ کیږي پوښوي قول دا ده چې نه ګناه نه ختميږي اخو در پسې لیکل دا اثر د ګناه ختميږي حدیث کې راغلی څوک یو ګناو کې زړه کې یو داغ لګي بیا بل داغ اخر کې زړه تور شي بیا ورته کوه نصیحتونه کنه خو چې توبه کی نو دغه اثر د ګناه ته ختم شي نور ګناه پاتې ده اب قیامت کی خبرې کیږي دویم قول دا ده نه اثر د ګناه ختميږي او ګناه ختميږي نو دویم قول خوري آسان او کاول قول شي نو الله تعالی دې مونږ او تاسو باندې فضل وکي او څومره ډیر مخکني رازا یا ایو الذین آمنو اے خلکو چې یقین او تصدیق مو کړی دی دا قانون خو اذا مات الرجل عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چې سړی به کله مړ شو نو کان اولیاء و حق بامراتی نو وارثان به د دې کونډې حقدارو دا زمونږ کونډه ده دا بل څوک نشي کولی مړي میراث مال ته میراث وای داسې د ښځې د کونډې ته میراث وای زمونږ کونډې کړې دا زمونږ حقدار یو لیور سره به نکاح کوي دا صحیح کار نه دی ښه الله وی دا کارونه کوي دا د جاهلیت د دور رسم دی سړی چې مړ شي او مال پرېښو نو تی وارثې او که ښځه پرېښوه 4 میاشتې او 10 شپې به عدت تېروي نور خپله خوښه ده دا ستا میراث نه دی چې زه حقدار یم دیو جن ورته لیور وای لیور څه معنی د ور سره چې دا باجا به ګرځي را ګرځي دا صحیح کار نه دی او حج ته مو سره نشي تللی ښه او دغه رنګې سانډو او یو لیورم د سره هم ښځه پرې نه دی ښه دا د ور لیوه دی نو سړی مړ شوی او ښځې ورته جړل چاته دې پرېښو لیور لا یحل لکم حلال ندی تاسو لره ان دا کار ترث النساء کرها
چې میراث کې اخلی ښځې په زور، دا زمونږ کونډه ده بل څوک یې نشي کولی. افغانانو کې دا رواج شته که نه؟ دا د جاهلیت د دور رواج دی، دا غلطه ده. ولا تعدلوهن، ممنې کوئ دا ښځې د نکاح نه چې بل چا سره نکاح کوي، پرېږده چې وي کي. دې دپاره یې منې کوئ قریبه ده ان تکرهوا شیئا، تاسو بد ګڼئ یو شی، ویجعل الله فی خیرا کثیرا، او ګرځوي به الله تعالی په دې کې تاسو ته ډېر خیر. کومه ښځه چې دې کړې واده دې کړی او خوښه دې نه ده، الله وایي په دې صبر وکړه، کیدای شي الله تعالی دې کې درته ډېر خیرونه درکړي. وإن أردتم مکان زوجن،